Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, I am Sayyid Rahman, SS in Biology. Today we are going to explain some important MCQs from first year biology book. Student, nan ba munga the first year the biology book na so MCQs discuss ko. उम्मीद लरम چې تاسو به ان شاء الله غا فالو کوئ هغه سټډي کوئ خدای سره سره چې کوم کمپیریټیو بایولوژي زمونږ کوم لینک ته هغه هم ټریس کوئ او شمال ما جوړیږي دا هم ټریس کوئ په دې باندې هم مطلب دی چې خپل کومنټس ورکوئ بیا موږ ان شاء الله مخکې تاسو ته نور ام سی کیوز هم پیش کوو هغه به په هغه به ډسکشن هم کوو نن چې زموږ کوم ام سی کیوز دي نو هغه ډېر زیات امپورټنټ دي دا ځان سره نوٹ کې سټوډنټ چې the first one limnology. What is limnology? What is the field of limnology? Limnology deals with the څلور option دي سټوډنټ limnology دا biology کوم برانچ دی نو دې کې موږ اولنی option لیکلی چې marine animal study is called limnology, desert animal study is called limnology, or study of space یا هغه ارګانیزم چې هغه بره په سپیس کې یا په ایر کې اوسیږي د هغه سټډي ته موږ لیمنالوجي وایو یا فرش واټر باډیز انیمل هغه انیمل چې هغه په فرش واټر باډیز کې اوسیږي فار ایگزامپل چې هغه سره ریورز دي یا سټریمز دي یا لیکس دي پای کې چې کوم ارګانیزم اوسیږي د هغه سټډي ته وایي نو ستاسو په خیال په دې کې صحیح آپشن کم یو دی دا خبره ځان سره نوٹ کړئ limnology deal with the freshwater bodies animal هغه animal چې هغه په freshwater bodies کې اوسیږي د freshwater body دا مطلب نه دی چې صفا اوبه بلکې په ساينس کې په biology کې د freshwater دا مطلب دی the water which has less amount of salt is called freshwater. Second MCQs دی the bacteria which can change their shape هغه bacteria چې هغه خپل shape change کوي هغه خپل morph change کوي نو ایت موږ څه وایو دا موږ آپشن لیکلی چې آیته میټامورفیک وي یا ورته وایي پلیومورفیک یا ورته وایي ایمورفیک هغه بکټیریا چې په هغې کې سلوال نه وي او هغه خپل شیپ چینج کوي را چینج کوي according to their need, according to their environment, according to their situation آیته موږ څه وایو آیته موږ وایو پلیومورفیک are those bacteria which can change their shape. Study of tumor is called, what is tumor? A mass of cell, point to be noted, mass of cell which is produced by amitosis. چې کله mass of cell هغه randomly په amitosis باندې په body کې create کیږي نو ته موږ څه وایو tumor یا ورته رسولی وایي موږ دلته لیکلی چې study of tumor is called teratology, parasitology or oncology. دا خبره ځان سره نوٹ کړئ چې study of tumor is called oncology او دا HIV هم کاز کوي په دغه وجه HIV ته موږ آنکو وایرس هم وایو څه ورته وایو آنکو وایرس دا خبره ځان سره نوٹ کړئ. percentage of water in human brain په human brain کې د اوبو مقدار څومره وي نو هغه موږ ورکړي چې 90% یا 86% یا 85% یا 77% دا خبره ځان سره نوٹ کړئ چې په هیومن برین کې د اماونټ اف واټر څومره وي هغه 85% او زموږ په بونز کې هاو مچ واټر ریپرزنټ ان هیومن بونز نو هغه څومره سټوډنټ هغه 20% دا هم ځان سره نوٹ کړئ. herpetology. what is herpetology? herpetology دا د بایولوژي کوم برانچ دی نو دا خبره ځان سره نوٹ کړئ چې herpetology is the study of amphibians plus reptiles or the study of amphibians plus fishes or only the study of reptile. Herpetology is the branch of biology in which we study amphibian plus reptiles. دا برانچ ته به کې موږ amphibian او reptile study کوو. بل MCQs which compound has same percentage on bacterial and mammalian cell هغه کم کمپاوند دی چې په بکټیریا کې او په میمالین سیل کې دغه پرسنټیج هغه سیم دی کاربوهایډریټ دی یا پروټین دی یا لیپیډز دی یا واټر دی نو د دې صحیح آپشن څه دی هغه دی واټر. The sweetest monosaccharide is
هغه مونوسیکرایډ چې هغه د ټولو نه زیات سویټسټ وي هغه ډېر زیات خوږوالی کریټ کوي نو هغه زموږ سره کم یو دی هغه ګلوکوز دی او که فرکټوز دی او که ګلیکټوز دی او که مینوز دی دا پکې ما یو نوی آپشن تاسو ته لیکلی دی ځان سره نوټ کې مینوز دا هم زموږ سره ډي والا فارم دی ها نو په دې کې صحیح آپشن څه دی The sweetest monosaccharide is fructose or the fructose it is mostly found in honey da pa honey ke hum milavegi the difference between cellulose and chitin cellulose and chitin both are polysaccharide the dwana polysaccharide di aur pa dwana ke se difference the main difference pa ke the CH2 group difference the NH2 group difference the CO group difference the pa ke difference nishta نو هغه موږ ته پته ده چې سیلولوز او کایټین دا دواړه مایکرو مالیکیول دي پالیمرز دي د کاربوهایډریټ پالیمرز دي دا سیلولوز موږ ته پته ده چې دا د پلانټ په سیلوال کې وي او کایټین اټ از فاوند ان فنجای سیلوال دا په فنجای سیلوال کې او د ارتروپوډس په سکیلیټن کې هم کایټن موجود وي نو په دې کې مین ډیفرنس سره د NH2 ګروپ پکې ډیفرنس دی NH2 ګروپ په کایټن کې شته او دیر از نو NH2 ګروپ ان سیلولوز سیل تھیوري is applicable on all except دا سیل تھیوري چې کوم ساينټیسټ پیش کړی و پای کې د ارګانیزم چې کوم او ډیفینیشن دی یا کوم کریکټریسټکس دي هغه ایکسپلین کړی دي جرمن ساينټیسټ نو هغه دا په څه باندې اپلیکیبل نه ده پروټوزوا پیرازوا and archaea are viruses نو موږ ته پته ده چې cell theory is not applicable on viruses because viruses are on the borderline between living and non-living thing they have mixed character both biotic and abiotic character therefore cell theory is not applicable on viruses Herpes virus has dash capsomere. What is capsomere? Viruses have capsid. Viruses has capsid, which is also called protein coat. This protein coat is composed of small units. These small units are called capsomere, and capsomere further are composed of amino acid. Herpes virus has dash capsomere how much 158 162 252 and 250 the correct answer is 162 capsomere units are present in herpes viruses. It is enough for today. Thank you.